د زکات او د سرسایې دا ټول صدقات واجبه دي خجی د دې حکم یو شان دی چې بچا باندې زکات نه کیږي نو په هغه باندې بس سرسایه هم نه کیږي نو سید لا چې څنګه زکات نشي ورکول دغه شان سرسایه هم نشي ورکول هغه سره په نورو مدونو کې صدقات نافلو کې هغه سره تعاون کوي او دا غي د لپاره ټول ملګری فکرمن کېدل پکار دي ان شاء الله تعالی زمونږه خلق د خیر خیرات په مت کې د مال ورکول کې ډیره فراخي کوي الله تعالی باغی د لپاره د فراخي لار روباسي چې موږ او تاسو غي د لپاره ان شاء الله فکرمن شو چې کوم یو ملګری په سعودي عرب کې دی یا بیرون ملک کې دی او د هغه سرسایه د هغه په وینا باندې دلته د هغه پلار وغیرہ سوق ورکي نو که د غنمو په صورت کې ورکي نو 2 کیلو غنم دی ورکي او که د پیسو په شکل کې ورکي نو التبا هغه حسابو کې چې الته سرسایه څومره ده نو چې الته مثال په تور باندې فرض کا 10 ریال ده دا زګوره به تور مثال و ما ته پته نشته چې 10 ریال ده کم ده یا زیاته نو که 10 ریال نو دلته چې د 10 ریالو نو سوره پیسې جوړیږي هغه عمره پیسې به ورکیږي چې د کم یو کس مالیت مطابق باغ باندې قرضوي یا د هغې نه سیوا وي یا د مالیت نه کم قرضوي خو چې کم مالیت باقی پاتې کیږي د قرضې نه نو هغه د نصاب نه کم وي نو په داسې کس باندې سرسایه واجب نه ده تاسو چې کوم تپوس کړی دی چې 1 لک روپۍ هغه سره پرتی دي او 2 لک روپۍ په هغه باندې قرضه ده نو که صورتحال دی نور سنی انو په د باندې سرسایه واجب نه ده د یو انسان بل باندې قرض وي او دغه قرض ورکون کې کس دی مقروض ته وای چې زما تا ته چې کوم قرض پیسې دي نه غتا ته په سرسایه کې پاتې شوي نو داسې طریقې سره سرسایه نه ادا کیږي سرسایه زکات وغیرہ چې کوم صدقات واجبہ یعنی چې کوم انسان په ذمہ باندې ضروری دي پاغي کې تملیک دا شرط دی نو طریقې دا ده چې دا غن اول خپل قرض وصول کړي شي بیا دی ورته د سرسایه په مت کې ورکی یا دی اول هغه د سرسایه پیسې ورکی چې هغه خپل ملکیت تراولي بیا د خپل قرض مطالبه وکي څنګه چې مخکې په کلیپونو کې موږ دا خبره کړې ومه چې د صدقه فطر د وجوب وخت هغه د وړوکی اختر طلوع فجر دی نور دینه مخکې یا په دغه ټیم کې چې کوم ماشوم موجود وي او دینه مخکې پیدا شوی داغه صدقه فطر داغه په لار باندې واجب ده کچره داغه استطاعت وي او چې د طلوع فجر نه پس یو ماشوم پیدا شي انو د هغه سرسایه واجب نه ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د صدقه فطر مسله دا ده چې دا په هغه چا باندې واجب ده چې په چا باندې زکات فرض وي د زکات او د دې میس کې لږ فرق دی چې زکات د پاره 2 خبرې ضروری دي یو دا چې مال نصاب ته ورسي دویم دا چې کال ور باندې تیر شي د صدقه فطر د واجب کېدو د پاره یو خبره ضروری ده او هغه دا چې مال د هغه نصاب ته رسیدلې وي دا دویمه خبره کال تیریدل پاغي باندې ضروری نه دي دویمه خبره دا ده چې صدقه فطر د کور د خاندان چې کوم کور کې وي اند هغه په سربراه باندې واجب ده دی به د خپل کور د هغه افرادو صدقه فطر ورکي چې کوم د نابالغه اولاد دي که دا په واجب دي خو هغه د یوې ورځې دي خو هغه د لسو کالو دي خو نابالغ دي او که بالغ افراد دي نو د هغې د طرف نه که ورکي نو ورکول شي خو لیکن واجب په هغې باندې په خپل باندې کچري د هغې مال نصاب ته رسیږي دا صدقه فطر دا واجبيږي د اختر په ورځ باندې د طلوع فجر په ټیم باندې دا د دې د وجوب وخت او د دې مخکې ورکول شي په رمضان المبارک ټول رمضان کې ردی ورکول جایز دي د دې مستحق هغه څوک دي چې څوک د زکات مستحق دي چې چا د زکات ورکول جایز دي هغه له صدقه فطر ورکول جایز دي چې
چې چا باندې زکات نکېږي په هغه باندې سرسایه نکېږي. او دې کې دا مسله ده چې صدقه فطر د یو کور لس کسان دي، نو هغه لس وانو صدقه فطر یو تن له ورکول شي، دوه له ورکول شي، لسو له ورکول شي، شل له ورکول شي. دا راغي په ثواب دید باندې منحصر ده. په نابالغه الک یا نابالغه جنای باندې سرسایه په دې معنا کې واجب ده چې د حقې په ځای به د هغې پلار ورکوي که چرې هغه د سرسایې د نصاب او د هغې وس لري. نو که سړی صاحب نصاب او هغه سرسایه په هغه باندې واجب وه، نو د هغه چې کوم نابالغه اولاد دی اگر چې هغه د یوې دوه ورځو ولې نه وي، نو د هغې سرسایه په پلار باندې واجب ده.